واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دا اللہ سبحانہ وتعالی دا توحید دا اہمیت متعلق بتیرہ خطبہ کی من خبر کڑے وا چھ پٹولو عبادتونو کے او پٹولو عقائدو کے اولنے اصلاح چھ دا اد عقیدے دا دا مسلمان عقیدہ با دا اللہ تعالی دا یوالی وی توحید باور کی وی اللہ تعالی با یو گنی یو بے منی نہ دا اللہ سر پا ذات کے بل سوک شریک منی او نہ دا اللہ سر پا صفاتو کے بل سوک شریک منی او دا بل سوک عام دے کاغا پیغمبر دے نبی دے رسول دے کولی دے کمڑے دے او کا جوندے دے کا عالم دے او کا غیر عالم دے کا جن دے او کا ملائک دی دا ټول بد رب العالمین مخلوق او اللہ تا محتاج گنی او پدے ټولو کے و اللہ چاہتا محتاج نگنی دی زین بعد عقیدہ و توحید و اسلام شروع کی گی کد اللہ نہ بغیر دے بل چاہتا خالق یا مالک ہوئی یا مشکلات حل کون کے یا فریاد اوریدن کے بغیر اسباب دے ہوئے یا دا اللہ دا دین و دا قانون مقابلہ کری دے بل چاہ قانون دا اللہ دا قانون پا نظر دے ورطا و قتل نو دے سر توحید مات شو انسان پہ مشرک کی گی و دا اسلام سر صحیح سے نباتی کی گی نو ہر کله چې توحید دومره اهم دی نو بیا د مسلمان ډیوټي جوړیږي چې د الله د توحید نه دی پوره خبري او انبیاء علیہ السلام د الله د توحید مسله د ټولو نه مخکې کړی دا اول قوم ته دا دعوت رسوله دی که قوم کې هر قسم گناهونه خو بیا هم توحید پټولو باندې مخکې کړی دی که هر څومره خلق زورور و زړور هر څومره جګړه مارو خو د الله د یووالي او د الله د توحید په مسله کې انبیاءو هیڅ قسم سستیا نه ده کړې د توحید حق یې ادا کړی دی او قرآن کله کله د یو نبی نوم اخلي صالح علیہ السلام میں اولے گو شعیب علیہ السلام میں اولے گو موسیٰ علیہ السلام میں اولے گو یو یادی او وی ہر پیغمبر قوم تدا چگوالدہ چا ما لکم من الہ غیرو بید رب العالمین نتاسو دا پارا بل حاجت سرکو ان کی نشتا دا عقیدہ بدی زلطا کوزے چا خواگا خز در سرد دی خزی تدیم دا عقیدہ اخایا چې په زوی د ماینې زوی ته دیم دا عقیده وخایا چې په لورو بچې د ماینې هغې ته هم دا عقیده وخایا چې په ګاونډي د ماینې کلیوال او دوست د ماینې دا عقیده ورته ټولو نه اول وخایا سیدنا یوسف علیہ السلام نه په جیل کې خلکو تپوسونه وکړل چې خوب مو لیدلی دی یو ورته وایي چې زه خوب وینم چې شراب نه جوړ کوم انګور نه جوړوم بل ویزا خوب وینم پا سر باندے میں روٹے دا وغیرہ او مرغان رازی و داغین ٹنگی وخی و خوراکو چتی اے یوسف علیہ السلام زمانگ دا خوبونو جواب راکا سیدنا یوسف علیہ السلام تا خلق را جمع شو چه دا عالم دے دے بغز دا خوب جواب ورکی دا خوبونو دا جواب نمخ کے سیدنا یوسف علیہ السلام د هغې د عقیدې اصلاح کوي او وروستو جواب ورکوي کني طریقه دا وي چې کم سړی تپوس وکړي دله فوراً جواب ورکړه که در سره وي هغه ورته فوراً دا نه وي چې ستا د خوب دا تعبیر دی او ستا د خوب دا تعبیر دی یوسف علیہ السلام ورته ټولو نه اول وی سوره یوسف 37 نمبر آیت کی راضی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ
وهم بالآخرة هم کافرون. ما هغه قوم پرېښی دی چې کوم قوم په الله ایمان نه راوړي. او بیا د خپلې عقیدې تعارف سیدنا یوسف علیه السلام په جیل کې گئی. واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوبا. زه د خپلو مشرانو په دین باندې روانم. واتبعت قدم په قدم ورپسې روانم. او زما مشران دا امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک ندی، دا ابو الحسن اشعری و ابو منصور ماتوریدی ندی، دا قاسم نانوتی و شیخ طاهر و شیخ الیاس ندی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق. زما اکابر اغری چې هغې سره د آسمانی علومو ذخیره ده او الله د اسمان نه هغه زمونږ دپاره مقرر کړي دي او هغې ته انبیا وایي. زما اکابر او زما نیکیان هغه پیغمبران دي او هغه صاحب وحی دي. قوم ورته غوږ ایښی چې د خوب تعبیر به کله بیانې. اور بیا ورته وایي چې زما د اکابرو زما د پلارانو په دین کې دا طریقه ده چې ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. ندی مناسب مونږ لره ان نشرک بالله من شیء چې مونږ د څه شی د الله سره شریک کو. ما کان لنا ما نافیه او شیء نکره په سیاق د نفي کې عموم پیدا کوي. منطقیان ورته سالبه کلیه وایي، نفي د حکم المحمول کوي عن جمیع افراد الموضوع. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. دا زمون قانون کې نشتا چې الله سره د څه شي هم شریک کو، نه ور سره نبی شریک کو، نه ولی، نه جن، نه ملائک، نه ژوندی او نه مړی، نه د چا قانون او نه د چا رای. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. دا سماوي تعارف دی. خلکو وایي چې دا خو ډېر ښه تعارف دی. د دې تعارف نه بعد وایي یا صاحب السجن، اے د جیل ملګرو، اے د جیل ملګرو، تاسو د خوب تعبیر معلومه وئ. خو د خوب د تعبیر نه مخکې چې څنګه تاسو ما نه تپوس کوئ چې د دې خوب څه جواب دی، زم یو سوال لرم د هغې جواب غواړم. سیدنا یوسف علیہ السلام په جیل کې په خپل رب باندې ماین دی او دا ډېره مزه کوي چې د جیل د تورو تمبو شاته ته د الله د کتاب درس کې. د جیل په تور تمبو کې ته بیا هم یو الله ته خلق رابلی او څوک د الله سره نه شریک کې. دا د توحید اوچته مرتبه ده. کنی په جیل کې په سړي څومره رو پروتي، څومره یریدونکي، څومره بند وي، سړی خوله نشي کولاولی. سیدنا یوسف بیا هم په جیل کې وایي یا صاحب السجن، ہے جیل والو یو مطالبه لرم. وایا قربان، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل والو، گن آلہہ غوردی، گن ارباب غوردی، ام اللہ کا صرف رب غوردے. تپوس درنکم چی در سرخو کی زان لبابائی، د بادو ځان لبابای، د ننکو ځان لبابای، د چیړې ځان لبابای، د ملا د سک ځان لبابای، د نارینه اولاد ځان لبابای، د رزق د برکت ځان لبابای، د مینې د محبتونو ځان لبابای، د خواخې او د سخر د مخالفت د زیاتولو ځان لبابای. ارباب متفرقون، ځان ځان له په هر کلي کې د خړو خورو لاندې باباګان غوره دي. ام الله که د عرش د پاسه یو الله غوره دی. جیل یې وګړنګ او جیل داسې توحید سیدنا یوسف علیه السلام ویلی دی. ځینې خلک وایي زمونږ د مشایخو غټ توحید ویلی دی. غلی شه، مشایخ پرېږده، بس په مشایخو د الله احسان دی، خو دی الله را لیږلی دی لو. او چې کله په کردار شوه، قسم د سیدنا یوسف علیہ السلام د هغه جیل د تورو تمبو شاته د یو لوی الزام په موجودګۍ کې داسې توحید ویلی دی چې غوږونه د له وکړنګوي. او بیا هغه قوم یو بل ته وکتل چې د دې سوال جواب بچا سری چا جواب ورنکو یوسف علیہ السلام لا. بیا ورپسې یوسف علیہ السلام وی ما تعبدون من دونه الا اسماء، دا د الله نه بغیر چې تاسو عبادت کوئ
چاته شلګزی بابا وای او چاته پیر بابا وای او چاته کاکا صاحب وای چاته میا کریم شاه بابا وای او چاته علی حجویری وای چاته داتا گنج بخش وای او چاته شیخ عبدالقادر جیلانی وای چاته مولای علی وای هغه ورته وای یوسف علیه السلام وای دا ټول ما مطالعه کړي دي زه د بلې دنیا نه نیم راغلی د دې ټولو درګاهونو باره کې واورئ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم دا ستاسو دا پلارانو جوړ شوی دین دے ما انزل الله بها من سلطان دیکھ یو درگاو یو بابا سره د الوهیت سرټیفیکیټ او سند نشتا پټولی ولا گز کې خود گز کنی د دې جیل د تنبو شاته چې کم بادشاہ دے هغه غیر الله ته چغه هون کې مشرکو لیکن یره پکې نه وا ځکه د الله د توحید په باره کې د هیڅ زورور نه مه یارېږه سته د داسې زورور ذات سپورټ کې چې د هغه مقابله هیڅوک نشي کولی ما انزل الله بها من سلطان وی په دې هیڅ دلیل نشته چې پیر بابا خلکو له بچي ورکوي ما انزل الله بها من سلطان دې باندې هیڅ دلیل نشته چې شلګزی بابا د خلکو حاجات پوره کوي ما انزل الله بها من سلطان دې باندې هیڅ دلیل نشته چې عبدالقادر جیلانی په مشکلاتو کې امداد کوي ما انزل الله بها من سلطان د عبادت لایق چې د صرف او صرف یو الله دی قوم ورته وی په دې عقیده کې متفق یو متفق یې بیاو و یار سړی اوس د خپل خوب جواب ته غوږ کېدی هر خوب لیدونکي له د هغې د خوب جواب ورکو خلک په دې جیل کې د یوسف علیه السلام عقل ته حیران شو دومره هوښیار نوجوان په دومره کم عمر کې دومره تجربې والا موږ ورته خوب وي او د خوب نه مخکې را باندې خپله سودا اول خرڅه کړه اول یې را باندې خپل توحید د خپل زړه بلاس وي او د هغه زړه د محبت نه بعد چې الله سره وتړلو اوس یو ته د خپل خوب جواب ورکوي د دې قابلیت او د دې علمی استدراک نه د وخت بادشاہ خبر شو چې بادشاہ جیل ته یو ځوان راغلی دی داسې مسله بیانوي چې زړونه حیرانوي او خوبونو کې خو داسې مهارت لري چې ټک په ټک ورته الله د دې علم ملکه ورکړې ده دې وخت کې بادشاہ خوب ولیدو یوسف علیه السلام ته خوب پیش شو چې د خوب جواب یې ورکو یوسف علیه السلام د جیل د تورو تنبو نه راغی بادشاہ ورسره خپل بادشاہی نیمه کړه عرض مې دا کو چې سیدنا یوسف په دغه ټینشن او تکلیف حالت کې قوم ته او جیلیانو ته د الله یووالی مخې ته کو دا اشاره ده دې خبرې طرف ته چې د مؤمن په زړه کې به د الله یووالی وي صرف یو الله به منې او د رب العالمین سره به ګورې بل څوک شریک نه ګڼې په دې عقیده به ډېر سخت محنت پکاري کله کله د خپل سپینګیرې پلار او سپینګیرې بوډا بابا ځان سره کېنوه او خپل بابا او خپل پلار ته د دې عقیدې نصیحت وکړه چې بابا جانه ګیره دې سپینه ده کونټي دې په لاس ده چشمې دې په پوزه دي تسبیح دې په لاس دي او ته اوسم وی چې د بغداد شاهي میرانه ما د نیولې لمنستانه زور د زیات دی د هر چانه او را رسېږه لویه ځوانه ای زما بابا کم رب چې ستا حق مقرر کړی دی ستا د حق نه مخکې زما رب ویلی دي وقضا ربک الله تعبدو الا ایاه ځمکه نه و پیدا اسمان نه و پیدا ملائک نو پیدا او ستا رب فیصله وکړه چې الله تعبدو الا ایاه په دې ډېره لویه ځمکه او اسمانونو کې د عبادت حقدار صرف او صرف یو الله دی د هغې نه پسې وي وبالوالدین احسانا د خپل بوډا او د بوډۍ مور خیال دې ساته نو پلار ته د مرګ نه مخکې د الله د توحید عقیده ورسوه ښه بچې دا نه دی چې ایم فل یې کړی دی اے پلار ښه بچې دا نه دی چې پی ایچ ډي کړی ده ښه بچې دا نه دی چې ایل ایل بي کړی ده ښه بچې دا نه دی چې کام او بي کام یې کړی دی ښه بچې دا نه دی چې هغه ګولډ میډلسټ دی ښه بچې دا دی چې د پلار له ګیره غوړه کي خپې ورته غوړې کي
خکلې جوړ کی پکټ کې کېنئ او یو 15 منټه د خپل رب توحید ته راوبلي چې بابا جانا په قیامت کې په جنت کې باله یو ځای کېږو چې زمام دا عقیدې او ستام دا عقیدې چې حاجت سر کوونکی یو الله، مشکلات حل کوونکی یو الله، د من دانې ذمہ دار یو الله، بغیر د اسبابو د زړونو د رازونو نه خبردار یو الله، په هر مشکل کې بغیر اسبابو را رسیدونکی یو الله. کدا لار مو یو شو جنت کې به یو، کدا لار مو جدا شو نو آخرت کې مو لارم جدا دي. پلار ترې چرته دا عقیده خولې ده، په پلار دا سود نه دی چې کاټن ورته واچې، په پلار صرف دا سود نه دی چې کړې هغه له باټه کېړی والې، په پلار صرف دا سوچ نه دی چې د کالو خان کباب پې وخورې، د پلار باندې صرف دا سود نه دی چې د ثوابین سره کړي بېله شو میان راوړې، په پلار غټ سود دا وکړه تاله ډېر په سختو د سور نور د لاندې په غره کې کاني ټکولي دي او تاله رزق ګټلی دی. دا بابا جان چې د جهنم ورته ځي ستا به سترګې ټیټي لومبی د الله سره میلاو کا. نو عرض مې دا کو دا عقیده دا ډېره خوږه عقیده ده. خپلو کې چې ناست یې د بچیانو امتحان اخلی کله کله او دا بچیان مو د رب العالمین توحید ته رابلی، د رب العالمین یووالی طرف ته رابلی، د بچو هم امتحان الله. زوی به پلار ته د الله توحید ښیي، خو د پلار په زړه کې به دا غم وي چې ای پلاره ته ګورم د خپلو بچو د توحید پروګرام وکړه. هسې نه ګڼ بچي الله درکړي دي خو د عقیدې د اصلاح در سره هېڅ غم نه، صرف LLB او PhD په غم اخستی. سیدنا یعقوب علیه السلام ته الله بچي ورکړي. نو هغه بچي هغه قرآن سورې بقره 133 آیت کې راځي یو ځل یې راجمع کړل او کله راجمع کړل اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام په ځان پوه شو چې د مټو زور مې کېناست، په دې پوه شو چې د سینې دا آواز کم راوځي دا ناست دی، په دې پوه شو چې د سترګو دا کتل کمزوري شول، په دې پوه شو چې اندامونه کمزوري شو لکه چې خپل رب مې ځان ته غواړي. نو بچو ته وې بچو نن ټول راجمع شئ څه خبرې کول غواړو. بچوی ټول راجمع شو خپل بابا جان ته ګوري. نو بابا جان ورته دا نه وایي چې بچې کم ځای مو کاروبارونه دي، زما د مرګ نه بعد به خورئ سو سکی بسو لانټرې کړي دي که نه دي کړې، بچولم ځمکې اغستې دي که نه، LLB او PhD کاغذونه کلیر دي که نه. نه لومبی ورته دا وایي چې ای زما بچو ما تعبدون من بعدي، چې زه وفات شم ما تعبدون چاته به را مدد شوی، ما تعبدون څوک به حاجت سر کوونکې ګڼئ، ما تعبدون من بعدي د چا په نوم به نظر و نیاز کوئ، ما تعبدون من بعدي په من دانو کې به چغه چاته وهئ. ای بچو لږ را سره ګواه شئ، دا مجلس ګواه کې پړه مې درد دی، پړه مې غم دی، ما ته خپله عقیده را وسپړئ، په کومه عقیده باندې ژوند تېروئ. ماشاءالله نو هم د یعقوب علیہ السلام بچو داسې کرخې راښکي دي چې قرآن پې ګواه دی. پلار ته ویې بابا جانه ته دا غم کې دې غم خفه کړې، سوچ نه کې نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. مونږ خپل رب منو، مونږ ته پته ده چې حاجات د کم ځای نه سر کیږي، مونږ ته پته ده چې مشکلات څوک حل کوي. نعبد الهک کم ذات ته چې په مشکل کې ته چغوې هم دغه ذات ته به را مدد شوایو. و اله آبائک او ستا پلار سیدنا ابراهیم چې کم ذات ته چغوالی دا، اسحاق علیہ السلام چې کم ذات ته چغوالی دا، آغا د اسمانونو نه بره د عرش د پاسه چې د هغې نه بل مخلوق نشته، د دې پرش نه به هغه عرش والا ذات ته چغوو. که د چا په قبر شین ګمبت وي، که د چا په هغې زیړ ګمبت وي، که د چا قبر ډېر اوږد وي، که د چا په قبر هر څومره منجورانی، که د چا په قبر هر څومره مالګې او غنځاخي پراته وي، ای بابا جانه مونږ نه دوکه کېږو. نعبد الهک و اله آبائک، مونږ ته خپل د حاجات سر کولو ځای معلوم دی. بس پلار یې وی بچې د دې نه پس که زه مړ یم هم زه ژوندی یم. دا به د خپل بچي د عقیدې امتحان هلی. چېرته زما د بچي خو د داسې پیر نه لاس نه دی نیولی
چې هغه پیر د الله په ځای ځان ته دعوت ورکوي. اے پلارانو پر خپلو بچو نظر وکړئ، دا کله کله خانقاهونو ته ځي او وایي پلانکي ځای کې خانقاه د پیر سره مې بیعت کړی دی، جی پلانکي ځای کې خانقاه د پیر به ذکر راکوي، جی پلانکي ځای کې خانقاه د هغه به څادر غوړوي، پټکې به سپړي او په هغې به ټول بیعت کوو. یا بچې دا پیر الله دی؟ نه جی الله خو نه دی. یا بچې دا پیر رسول الله دی؟ نه جی دا پیر خو رسول الله نه دی. یا بچې دا پیر دی صحابي دی؟ نه جی صحابي خو نه دی. او ظالمه چې دا الله او رسول نه دی نو د سره بیعت ته څنګه کوې؟ بیعت د تزکیې لا څوک چا سره کوي؟ د اذکارو دپاره مونږ ته رسول الله نه دی راغلی؟ دا کوه او دا مه کوه، د دې دپاره مونږ ته الله محمد رسول الله راغلی دی. د دې دپاره په خانقاهونو کې پیران الله نه دي مقرر کړی. دا کومه قصه د نوجوانان دي او زه د جمعې په شپه په پلانکي ځای کې خانقاه د بیعت کوو. ورک تشه ورکه د خانقاه شه ورک د دا بیعت شه. کفر او شرک درته دننه کوي. هغه پیر ورته وایي دا ذکر واخله او که دا ذکر دی ونه کو را روانه هفته کې چې راځي وایي ما ته پته لګي چې تا دا ذکر کړی دی او که نه دی کړی. چې د دې نوجوان په زړه کې دا عقیده ځای کړه چې پیر ته د مرید د اذکارو او د ذکر او د تلاوت او د اعمالو حال معلومیږي. دې مرید او دې نوجوان دا خپل پیر عالم الغیب وګڼو که ویې نه ګڼو؟ چې دا پیر عالم الغیب وګڼو نو عالم الغیب ګڼل یو الله پکارو. په د خزم طلاق شوه دا کافر هم شو، دا د اسلام نم خارج شو. یو پیر لاړی او د اسلام نم بیلو. ته څه پوهېږې دا د الله د توحید باب دی. دا دومره نازک باب دی، دومره نازک چې حیران بشي. یو صحابي راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه خبرې وکړې. نبی علیہ السلام ورته وویل چې بیغمه شه دا کار به وشي انشاءالله. هغه په پاسېده کې وایي یفعل ما شاء الله وما شئت یا رسول الله. مستند احمد ابو داود کې راځي ای د الله پیغمبره هغه څه به کېږي چې الله وغواړي او ته وغواړې. رسول الله تک سور شو ورته وایي و ظالمه جعلتني لله ندا، تا خو زه د الله سره شریک کړمه. داسې ووایه چې ما شاء الله وحده، هغه څه به غواړي چې په مخ ته ځمکه د اسمانونو نه بره د الله فیصله وشي. که په ځمکې رسول الله غواړي او که نه خو هغه څه به کېږي چې څوک یې وغواړي؟ الله یې وغواړي. نو محمد رسول الله ځان دپاره اختیار نه مني او ته خپل پیر له منې نو ته مشرک نه شوې، ته د اسلام نه خارج نه شوې، په تا ښځه طلاقه نه شوه. که په دې هم نه طلاقېږي نو ابوجهل یې په زوره کافر کړی دی. بیا دا ځینې منځونه او دسونه روجې زکاتونه خو هغه هم کول خو الله سره غیر الله شریکان جوړول. بهرحال عرض مې دا کو چې دا د عقیدې امتحان دی. دا اخلی د خپلو بچو عقیده معلوموئ. زه اکثر یو ملګری راغی او ما ته وایي مفتي صاحب دا وړوکې مدرسه کې داخلوم خو ستاسو د وابیانو مدرسه کې نه بله مدرسه راته وښیه، ځکه چې زمونږ کلي کې خلک د وابیانو خلاف دی. ما ورته وایي داسې استاد سره داخل کا چې هغه استاز د دې ماشوم عقیده دا جوړه کړي چې عالم الغیب د زړه د حال نه خبردار، حاجت سر کوونکی او مشکلات حل کوونکی یو الله دی. بدعتي او مشرک سره ګوره خپل بچی داخل نه کړي. که بدعتي له د لور ورکړه یا د زوی د بدعتي عالم سره داخل کو، قسم په الله د دې نه لوی ظلم د بچي سره بل نشته. بچی چې دې په آیسو راواړو، په سګرټو دې راواړو، په چرسو دې راواړو، والله دا دومره ظلم نه دی د بچی سره. څومره ظلم چې راغی چې بچی دې د بدعتي شاګرد کو، د مشرک شاګرد دې کو، د قبر پرست، جنډه پرست، تنظیم پرست، تقلید پرست شاګرد دې کو. دا تا د دې بچی بیړه تباه کړه خو ته به هله پوهېږې چې دې د یو الله په ځای کله پیر بابا ته رامدد شوی. هغه ټایم به تا ته پته لګي چې ته خو ما علم ته مخکې کړو، ته خو په علم کې د خلکو مسایل حل کول پرېږده، ده خو پکې خپل رب هم ونه پېژندو. نو عرض مې دا کو چې دا اهمه مسله ده، د الله تعالی د یووالي مسله دا اهمه مسله ده. او دې کې الله تعالی ډېر خیر یې ښه دی. د کوم سړي چې دا عقیده سمه شي که نه لکه چې دی الله سره روغ وکړي
نو کم سړی چې الله سره روغ شي الله په بیا ډېر سود کی ډېره مینه پکې رزق ولم الله فراخ کی بیمارونه هم الله محفوظ ساتي قرضونو ټینشنونو هم الله یو طرف ته کی او کم سړی چې د الله سره پیر ولی نبی پیر فقیر ژوندې مړې برکت ځوان بوډا خزا نر شریکی قسم دې تاسو ګوره د هغه خلکو کورونه الله د بیمارونو نه خالی کوي هر ډاکټر نه باغی نمبر راغستی ور ورځ په هسپتال کې دا ډېری بیماری هم د ډېرې خرابې عقیدې د وجې نه راځي نو ما عرض دا کو دا توحید عقیده او دا د الله تعالی د یووالي عقیده دا د انسان فطرت کې هم جوړ دی پیدایشي طور انسان چې عقل سمی دی په دې پوهېږي چې د الله نه بغیر دا قبرونه هیڅ نشي کوي عمرو بن عباسه رضی الله تعالی عنہ د دو واقعه امام مسلم په خپل صحیح فضائل قرآن 1930 کې راوړلې ده د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده وایي دا عمرو بن عباسه وی چې په جاهلیت کې به ما د خلکو ته کتل د جاهلیت زمانه وه خو وایي چې ما د خلکو ته کتل چې د ملا د سک دپاره یو بابا لځي د تبې او د ټوخي دپاره بل بابا لځي حاجاتو کې یو چاته را مدد شوی فریاد مشکلات کې بل چاته را مدد شوی نو دی وی اظن ان الناس على ضلاله وانهم ليسوا على شيء امام مسلم ذکر کوي وی دوی چې زما دا ګمان و چې د خلکو د عربو ته مې کتل او د جاهلیت ته مې کتل نو عمرو بن عباسه وی زه په دې پوهېدم چې دا خلک ټول ګمراه دی او وی زه په دې هم پوهېدم چې انهم لیسوا علی شیء دا په هیڅ کې نه دي نه تین کې دی او نه تیرا کې دي دا دي هسې غیر الله ته را مدد شوی وی فطرت مې داسې جوړو وی دا عقیده مې وا وی ما چې دې ته قتل چې وهم یعبدون الاوثان دی خو د الله په ځای د بوتانو عبادت کوي وی فسمعت برجل بمکه وی ما د خلکو ته داسې قتل چې دا څه شرک شروع دی دا کم کفر شروع دی دا کم ناروا شروع دی د لات منات غزا او د هبل چغې دي وی لا مسلمان شوی نه یم خو مازغو مې وی چې دا خلک ګمراه دی او د عقیدې غلطي دي وی دا سوچ مې کو یو سړی تیر شو او په تیرېدو کې وی چې مکه کې یو هلک راوتی دی او هغه وی چې لات څه نشو کولی منات څه نشو کولی غزا او هبل ټول الله ته محتاج دي وی وسره دام وی چې د دې اسمانونو نه بره یو ځای دی هغې ته عرش وی د هغه عرش نه بره یو ذات دی هغې ته رب العالمین وی دا جړه چې کومه لات ته کېږي هغه ته وکړه دا جړه چې کومه عزا او هبل ته کېږي دا به هغه ذات ته کوي وی دا سړی تیر شو وی ما ورپسې دا غوږ تاو کو وی ما وی چې دا خلک خو ګمراه دی خو زما او ځان ته لار ګورمه دقه ځای کې الله په دې زړه کې انقلاب راوچت کو لوی مسلې کړې دی د مدینې د شاړو نه روان دی عمرو بن عباسه رضی الله تعالی عنہ مزل کوي په بس کې چې سړی د مدینې نه مکې ته ځي یا د مکې نه مدینې ته څومره اوږد مزل دی اوس لارې هم اوارې شوي دي او داسې سپیډ سره بس رواني چې ته به وایې چې بس او بیا هم د دنیا مزل دی دا مزل عمرو بن عباسه وکړو د شپې ناوخته راورسېدو یو سړی ورسره په لار کې ملاو شو دی ورته وایي من انته ته څوک یې ځوانه دی ورته دا نه وایي چې زه محمد یم وي انا نبی زه د الله پیغمبر یم ده اوس داسې کته او بره وکتل سترګې پې خوږې شوې ورته وایي ته د الله نبي وي او وي نبي خو خبر ورکوونکي ته وایي ته خلکو له د څه شي خبر ورکې رسول الله پوه شو چې بس سړي کې چل دی د حق پرس یو نښه دا ده که په باطل هم وي خو دی فورا نه روانېږي دی په دې حق کې د سودایي کار ساتي چې بهی دا څنګه او دا څنګ چې کوي د کې د حق طلب شته او دا چې سلام هم ونه کړي د تندې تریو کې داسې تیر شي پوه شو چې دا ګیس دی د کې د حق لکه هغه رتی پکې څه نشته نو چې رسول الله ته دې صح وشو ودرېد نو رسول الله په اړه کې پوه شو چې سړي کې ځای شته نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ارسلني الله زه رب العالمین مقرر کړی یم د دې خلکو دپاره دی ورته وایي بأي شیء ارسلک د څه دپاره الله رالیږلی دی ورته وایي ارسلني بصلة الارحام الله زه دې له رالیږلی یم چې د عربو دا دشمنۍ او دا یو بل پسې د تیکې نه راوتې تورې دا د یو بل په سټونو باندې پرتې تورې دا خلک د یو بل رونه کمه او دا په یو صف باندې راجمع کمه وی درومه او د اسلام کلمه ورته وښیم الله دې له رالیږلی یم
بس په د دنیا تاو شوه وی بلې څه دپاره رالیږلې رسول الله ورته وایي وکسر الاوثان الله دې له رالیږلم چې دا ټول بوتان مات کم او د یو الله توحید دې خلقو ته ورسوم دې دغه ځای پوه شه چې اوهو د دې ګن نه خو زم تنګ یم بیا ورته وایي نور څه وی وان یعهد الله لا یشرک به شیء چې دا خلق د الله داسې توحید ومني لا یشرک به شیء چې نه الله سره لات شریک ومني نه عزا نه منات نه حبل نه یعوس نه یعوق نه نصر نه عزیر نه عیسی نه ابراهیم او نه موسی یو الله ته چې څنګه موسی او عیسی چغوالی ده همدقسې ورته دي چغه وایي څنګه چې موسی او عیسی الله ته محتاج و داسې دیم الله ته محتاج دی د دې عقیدې بیان له راغلی ما بس عمرو بن عباسه په ژړا شو هوی داسې وژړل چې وخوټ کېدو ورته وایي ای د الله پیغمبره داسې نه مرګ را باندې مخکې شي وایي دې درد او دې غم خو زما سینه وشلوله ښه ده چې الله په ځمکه په لاس راکړی وایه راته کلمه زه فورا مسلمانېږم محمد رسول الله ډېر هوښیار سړی و او تو اوس مو مسلمانېږه ته وایي د الله پیغمبر عجیبه خبره کې زما د زړه تمنا نن پوره کېږي او ته ما ته اجازت نه راکې او توی حالات ډېر زیات بدل دي او د مکې دا خلک زما خلاف راوتې دی هر کور هله حجره جرګه جرګه ده هر بیټک هر کوڅه زما خلاف جرګه ده معلومیږي دا چې د کلي نه ما شړي نو زه هسې تلونکی یم پتا به کور او بچي روان شي ډېر په لوی مشکل کې به ووړې دا جنگ دی جنگ په دې کې بدر را روان دی احد را روان دی دا ډېرې اوږدې خبرې دي لږه حوصله وکړه فی الحال ځه که دې خلکو وپېژندې خیر دې نشته رسول الله ورته وایي ځه لاړ شه لکه دې درد راغی دا داسې درد دی ته به اوس خپله ما تلاش کې یو ورځ به په ډېره سړه سینه میلاو شو بیا به ته د الله د توحید طرف ته دعوت درکم وایي دا سړی په چغو چغو روان دی او شاته رسول الله ته م ګوري ولاړ په دغه ټایم کې رسول الله باندې قوم را پاسېد او د مکې نه ووت لاړ شاه ابي طالب ته بیا مدینې ته لاړ نو دا سړی د مدینې و چې کله رسول الله علیه السلام مدینې ته لاړو او د خلکو ملاقاتونه شروع شو نو یو بانډچي په لاره دته ووی وی ای عمرو بن عباسه وی یو سړی راغلی دی د مشرانو دین نه مني چې دی ووی نو دی ورته دا نه وایي چې څه مني وي کوم ځای دی هغه ورته وایي خبره خو واوره سړی ټیک نه دی وایي کوم ځای دی په پلانکي ځای کې دی د هر څه پرېښودل روان دی صحابه خلک ولاړ دی دی وایي پرېمې دی رسول الله ته هغې وایي نه دی پرېږدو ته خو زموږ ملګری نه یې وایي پرېمې دی زه د رسول الله دیدار کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دته وکتل نو پوه شو صحابو ته وی دی را پرېږدی هغه چې راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکل کو ورسره نږدې شو او فورا محمد رسول الله ته وی اتعرفني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای د الله پیغمبر او دې پیژندم محمد رسول الله تعالی ډېره ښه حافظه ورکړې وه او دوی ته هغه سړی که نه چې مکه کې ما سره میلاو شوی او د اسلام مطالبه یې کړې وه وی د الله پیغمبره وخت په انتظار تیر شو ډېر لیټ رالی ډېر لوی انتظار مې درپسې وکړو اوس خو راته کلمه وایه ټول صحابه په تماشه دي عمرو بن عباسه کلمه ووی مسلمان شو او د الله د توحید آواز یې پورته کو او دا یې خلکو ته ووی قسم مې دې وي په رب العالمین باندې چې دا کم دعوت ما نن قبول کو وای زما فطرت دې ته جوړو چې الله سره شریک نشته لات منات غزا او حبل الله سره شریکان نه دي او زه پوهم چې دا خلک گمراه دي هرز مې دا کورونو چې د الله تعالی د یووالي عقیده عمرو بن عباسه رضی الله تعالی عنہ په دې زړه کې مخکې نه ساتلې ده ولې د انسان فطرت دې سره جوړ دی ماشوم چې تا چیړلی نه یې ګنه هغه الله مني خو چې کله ته وچیړې ورته ووایې بچې د نیکه د خپه ماته وه چې دې بابا له لړو دا خاوره په دې خپه راښکله نو دا خپې ټیک شوه نو هغه وایي چې زما د بابا خپه پې ښه کېږي نو ما له به پې الله شفا راکوي نو دې بچي له دا فطرت ما او تا خراب کو بچی الله مسلمان پیدا کړی دی خو چې مور یې هره ورځ تعویزګر پسې ګرځي او کله وایي چې ما باندې چا څه کړي دي او ورته وایي پلانکي ځای کې تعویز دی او پلانکي ځای کې تعویز دی او دا ماشوم د مور سره ګرځي نو د فطرت کې هم د تعویزونو محبت پیدا شي چې پلار یې پیرانو پسې ګرځي او پیر ورته وایي چې ګورې ما ته پته لګي چې ستا په دې اړه کې کمې خبرې دي نو دا ماشوم هم پوه شي چې دا پیر په غیبو پوهېږي نو فطرت ولا د پلار خراب کو
چې کله د پلار مشکل راغلی دی هغه بابا ته ولاړ دی چې اے بابا زما لپاره الله ته ووایه نو دا ماشوم چې د خپل پلار ته وګوري دا فطرت او دا عقیده ولا د پلار خرابه کړه کني طبیعتونو کې الله د خپل یووالي آثار د خلکو له ایښي دي چې خلک الله ته زر مایله کېږي ګوره زمونږ دا عقیده دی چې الله د عرش د پاسه دی د دې دیوبندیانو د دې جامد مقلدینو د دې مشرکانو عقیده دا ده چې الله ارض دی ته د یو سټوډنټ نه او د یو کالجي نه هسې تپوس کوې الله چېرته دی چې مولا پکې خپل زهر نه یې چولی وي الله د اسمان د پاسه دی زما وړه لور ده چې موږ ته تپوس وکړو بچی الله چېرته دی وي الله د اسمانونو نه بره دی دا ښځې چې دي ښځې دي ته د مولا جراثیم نه دي رسېدلی ته چې ته د زنانو نه تپوس کوې الله چېرته دی ویلي الله خو بره دی نو چې دعا کوي نو لاس بره کوي اے الله زما دا مشکل حل کا دا ولې کوي دا د دې عقیده فطرت الله داسې جوړ کړی دی سپی خو عقل نه لري که نه ته چې د سپی په کاڼي ولدی چې غاپي دیم خوله بره کړي دا سپی په دې خپل غپار کې تا ته ښیي چې زما فریاد اورېدونکی د اسمانونو نه بره دی خو چې کله ورته مولا ووایي چې دا خو هو معکم راغلی دی او معکم دی ته وایي چې الله هر ځای دی لهذا الله دې ځایم دی او هغه ځایم دی او بره نه دی نو بس دا سړی ګډوډ کو نو په دې عقیده خو دې ته استقرار نه نصیب کېږي خو دومره پوه شي عقیده ته خطا شي نو عرض دا دی چې ډېر عقیدې الله فطرت سره پیدا کړي دي نو دا د الله د توحید عقیده دا فطرت سره بالکل جوړه عقیده ده نو خپل اولاد ته د الله د یووالي دعوت ډېر زیات ورکول او د الله تعالی یووالی طرف ته خپل اولاد را بلل دا د مسلمانانو اهم عقیده ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو بزرگ انسان تیر شوی دی هغه شیخ عبدالقادر جیلانی د خلک لوی ځوان وی لوی ځوان هغه لوی ځوان په الفتح الربانی صفحه 310 کې خپل زوی ته نصیحت کړی دی د زوی نوم یې دی عبدالوهاب هغه زوی ته وایي علیک بتقوی الله وبطاعته اے بچیه د الله نه یره کوه او د الله تابعدار شه بیا ورته وایي ولا تخف احدا بچیه د چا نه یره ونه کې د هیڅ چا نه مه یریږه د کم ذات نه چې یره پکار ده د اسمانونو نه بره د عرش د پاسه دی ګورئ او بیا ورته وایي وکل الحوائج کلها الی الله خپل مشکلات خپل حاجات ټول یو الله ته سپاره چې ته بابا او درګاه ته او پیر فقیر ته او ځوان بوډا ته او ښځې او نر ته مړی او ژوندي ته یې ونه سپارې وکل الحوائج کلها الی الله خپل حاجتونه ټول یو الله ته سپاره واطلبها منه حاجات د هغه رب نه غواړه مزه به کوي که الله یې در نه کړي نو بېعزته به نه شي که الله نه حاجت وغواړې او پوره یې کړي عزتمن به شي خو که الله د حاجت پوره نه کو هسې دې هم د شپې چغه والې د په عزت به پاتې شي بابا له چې لاړ شي نو ښځه به د ټول کلي خلک به د له ښځه وویني هلته به پې منجاور جارو ووي بیا به له ګریوان کې چوف وکړي بیا به پیر سره جدا کمره کې کیني بېعزته به شي عزت د الله په دربار کې دی واطلبها منه صرف د الله نه حاجات طلب کوه بیا ورته ولا تثق باحد سوى الله بې د الله نه بچا اعتماد ونه کړي اره کشته د اوبو منځ کې ډوبېدونکې ده هغه کشتې به ځي چې الله د هغې د تلو فیصله کړي نو ولا تثق باحد سوى الله ولا تعتمد الا علیه بې د الله نه په چا اعتماد هم مه کوه ټول خلک به د لار کې پرېږدي سر ته چې رسوونکی دی دا رب العالمین دی بیا ورته وایي التوحیده 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 و زما بچیه د الله یووالی کلک ونیسه د الله یووالی کلک ونیسه د الله یووالی کلک ونیسه زوم اے بریانو اے قبر پرستو اے د شیخ عبدالقادر جیلانی نوم اغستونکو اے هغه ته حاجت رہو مشکل کشا وینکو راشد عبدالقادر جیلانی بابا خپل عقیده په الفتح الربانی کې هغه لیکلی ده چې بې د الله نه بل څوک حاجت روا نشته الله تعالی دې زمونږ دا توحید عقیده مضبوطه کړي انشاءالله د توحید درسونه به جاري وي تر ډېر وخته پورې ملګري حاضري کوئ چې رب العالمین زمونږ په عقیده باندې د ایمان هغه رنګ او اثر ښکاره کړي هذا وبالله التوفیق